رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې د بني اسرائیلو د یو سړي واقع بیان سوله چې په بني اسرائیلو کې ګورئ دا په غور سره واورئ په بني اسرائیلو کې یو کس و چې هغه زر کاله یعنی زر میاشتې د الله تعالی په لار کې د الله تعالی د رضا دپاره جهاد فی سبیل الله وکړي و دې کس ته الله تعالی ډېر زیات اجرونه او ثوابونه ورکړل و بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی څخه وغوښتل چې یا ښایسته ربه و زما امتیان چې کوم دي د هغو عمرونه هم کم دي او د هغو موقع هم کمه ده نو د هغو دپاره به څه ثوابي بیا الله تعالی په جواب کې وده ته دا وویلې چې ستا د امتیانو دپاره د لیلة القدر شپې چې کومې دي د دغه څه د فایده واخلي د لیلة القدر شپه اوس د لیلة القدر شپه چې ده د شب قدر چې کومه شپه ده هغه په دې کې نه ده چې خامخا په 20 شپه به یا هغه په 20 کې هم راکړلی سي هغه په 15 کې هم راکړلی سي 23 په دا ټاک شپو کې چې دی هغه راکړلی سي نو موږ چې کوم دی موږ به د دې دپاره بندوبست و تیاري چې کومه ده داسې تیاري به کوو که زنانې خوندې دي که نارینه ورونه دي زه دوی ته دا خبره کومه چې دا ټول ژوند پر موږ باندې په دا کې تېر سو چې مصروفیت دی دغه کم سے کم اشه دغه روزې چې کومې تېرې شپې دي دا زموږ ته داسې ولاړې چې موږ په پوه نه سولو دغه را روانې شپې به داسې تېرې سي چې موږ ته به په پوه نه سو نو زه دوی ته دا خبره کومه چې کوشش وکړئ دغه شپې چې کومې دي هغه ډېرې قیمتي وګرځوئ او په دغه شپو کې کوشش وکړئ ډېر کوشش وکړه چې پوره شپه رونه کړه نیسې رونولئ نیمه شپه خو رونه کړه نیسې رونولئ دا د پوره شپې درېیمه حصه خو رونه کړه کم سے کم یو څه خو کښېنه